کلس کلس په ژړا شو مولانا الیاس رحمت الله علیه داسې سلګۍ ووالې که نه داسې وجړل داسې چې زه حیران شم چې خدایا ساتې ونه خیږي مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې په مولانا الیاس رحمت الله علیه تپوس ته لاړم دا واورئ دا ضروري واورئ وی چې لاړم هغه دا هغه وخت چې مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه په بستر وفات پروت دی غریب ډاکټرانو پابندي لګولې ده چې ملاقات بند وی چې زه ورغلم هغې وی چې حضرت ډاکټرانو خو پابندي لګولې ده मुलाकात बंद है वही मैं वही कि मैं उनको जहमत देने के लिए नहीं आया बस इनके इयादत की बीमार पुरसी के लिए आया हूं जब मैं चला जाऊं अभी नहीं कहना जब मैं चला जाऊं तो आप इनको कह दे कि मोहम्मद शफी देवबंद से आपकी बीमार पुरसी के लिए हाजिर हुआ था बस उस बना हुआ है तकलीफ की रात अगी रमा करामों को जरा हुआ तमा सड़ेरा हुई हजरत आपको बुला रहा है वाले ما تاسو ته نه وی چې بس خبر شوې چې راویې غواړئ وی چې ورغلم دې په کټ کې پروت دی په خپله کوټه کې پاسېدو طاقت پکې نشته ما وله په تندي لاس کېښود وی په کلس کلس په ژړا شو مولانا الیاس رحمت الله علیه داسې سلګۍ ووالې که نه داسې وجړل داسې چې زه حیران شم چې خدایا ساتې ونه خیږي وی ما ته وی چې مفتی صاحب په دوو خبرو پریشان یم دو خبرو باندې یو دا دی چې ما دا کار شروع کړ یو ما څوک ملګری مې نو بستره مې یو ته په اوږه کړه ما سره وځه بل ته مې په اوږه کړه ما سره وځه یو کوڅه کې بل کوڅه کې بل چا به یو څه وی چا به بل څه وی خو داسې یو کس ته مې بستره اوږده کړه یو جومات کې ګرځه بل کې رو مې دا خلک راوویستل الله ته یو جماعت جوړ کړه اوس یریږم چې قیامت پر ورځ الله ته دا ونه وایي چې محمد الیاس دا خو دې ماله نه دي کړی دا خو دې د خپلې مشرۍ دپاره کړي دا خو دې ریا له کړي دا خو دې دې له کړي چې خلک وایي چې وګوره مولانا الیاس دومره کار وکړ دومره خلک یې دین ته وویستل په دې یریږم چې الله مې په دې رونه نیسي دویم په دې یریږم چې ما یو ډله جوړه کړه زه خو لګیم دا ډله مې په یو لار ورچولې ده خو زه مړ شم هسې نه یو ډله خو ده که نه څوک یې غلط استعمال نه کړي یو جماعت خو جوړ کړی دی څوک دې بل مقصد وانلي په دې دوو خبرو جړېږم وی ما ورته وی چې حضرت دا لومبۍ خبره چې ته یریږې چې هسې نه الله وایي چې ریا لدې کړي دي مشرۍ لدې کړي دي دا د قبولیت نښه ده چې د چا زړه کې د مرګ په وخت کې یری چې خدایه هسې نه چړله دی دا الله دا ونه وی چې دا دې ریا له کړي دي مشرۍ له کړي دي دا یره دې زړه کې پرته ده نو دا تا الله له کړي دي دا د قبولیت نښه ده د قبولیت مبارک دې شه عمل دې قبول دی او دویمه سره تا دا کار د الله دپاره شروع کړی فکر مه کوه ګاډې دې پاټلۍ ته خېجولې دي دا هېڅوک هم په غلطه نشي ورچولی دا به تر قیامته پورې په دې پاټلۍ ګرځي او د دنیا خلک به ورته راخېږي هغسې شوه که نه شوه